یو سړي به سوال کوي خدای زما د حضرت خضر سره ملاقات وکړي، هغه سره ملاقات د انسان په شکل وی ته حضرت خضر وی شکر دی خدای زما سوال قبول. وی ولې زه د خدای نه غوښتم؟ وی دی له مې غوښتې چې زه زما په کې یو ارمان دی او سوال دی چې ته هغې باندې امین وي او خدای پاک زما هغه سوال قبول. وی وایه شابه ته دعا کوه زه به په امین ویم خدای به یې دله قبلوي. وی ښه چې ما الله مالدار کړي، ډېر دولت خدای راکړي. مونږ خلک د خدای نه همدغه غواړو چې ما خدای مالدار کړي. حضرت خضر خو خیار دی، هغه ورته وی نه داسې مه کوه. وی لاړ شه او تا ته چې کم انسان ډیر زیات مالدار ښکاري د هغه نوم راته وښایه چې خدایه داسې مې کې، نو زه په یمین ویم هغسې به شي. سبا بیا تا سره دې ځای کې ملاقات کوم، زه وګرځم. دې ګرځېده چې یو مالدار به یې کته د هغه نه به یې تپوس کو، هغه به ورته پام کو ګورې ما وله ورنه کې خوله کې زما په شان که شوې په مصیبت بخت دی. ولې یاره ما ته خو ټیک ده چې مال ډېر دی خو بچي مې لوفران دي. بل به وي ما ښه کې دا نقصان دی. بل به وي زما دشمنۍ او طرفګنۍ ډېرې زیاتې. یو سړی ایسۍ که د زرګرۍ په بازار کې چې لاس یې په سرو په سپینو کې پروت او نغدي روپۍ م ورسره ډېرې وې، دی ورته ولاړو په ټول بازار کې ورته دې مالدار ښکاره شو. یاره وایي دا څه خوشحاله دی ګوره بلا نوکران یې دي او لاس یې د پیسو د سرو سپینو نه نوز ګارېږي، که داسې شوم بس دا مې کامیابي ده. هېره ورېږه تپوس خو ترې وکړه چې مازدیګر ماښام شو دوکاندار زرګر دوکان بنده و دی ورغی. وی کاکا ته ما ته خپل نوم وښایه. وی زما په نوم کې د څه غرض؟ وی ما د الله نه سوال کو چې ما ته خدای حضرت خضر پیښ کړي، ابېګا راغلو. هغه ته مې وویل چې زه د خدای نه مالداري غواړم او ته په یمین ووایه. هغه وی ته لاړ شه او یو مالدار سړی وګوره او د هغه نوم واله چې خدای داسې مې کړي نو موږ به د له دعا وغواړو هغسې به شي. نو ته راته ډېر ښه مالدار ښکارې، نو ته راته خپل نوم وایه چې تا ورته یاد کړم. وی خدای ظالمه ما یاد نه کړي ورته، عمر به دې په مصیبت. هغه څنګه؟ وی راسې چې زه درته خپل خوراک وښیم، دې پیسو او دولت ته مې مه ګوره، خپل خوراک درته ښیم. نو چې خوراک یې ورته وښو نو د وربشو سپوره ډوډۍ او سپوره ښوروا وي دا زما خوراک. دا دولت او پیسې هر څه مې ډېر دي خو په ما طبیب او حکیم هر څه بند کړي دي. که د غنمو ډوډۍ خورم نو بیا د خبرو د کولو نه، که غوړ شی خورم او میوه خورم او ښه نعمت خورم نو بیا څو ورځې په کټ کې پروت یم، د پاسېدو نیم متیاز او دستونه رانه په کټ کې بیږي. دقه سپوره ډوډۍ او دقه سپور یو به زما خوراک دی. اوس خوښه دی که زما په شان ژوند غواړي او که نه غواړي. حیران شو چې خدایه اوس څو غواړو؟ په لاره را روان دی یو سړی دی خو خوشحاله دی او نظمونه او شعرونه وایي. یاره وایي دا جوړ ډېر مالدار معلومېږي. ځکه دا مالداران مې ټول وکتل او ټول خفه دي. واقعي په هغه مال به څه کوي چې سړی پکې خوشحاله دی. مال او دولت خو د زړه د سکون او د اطمینان دپاره. نو چې کم مالدار ګوري د چا د ښځې نه فریادي خفګاني جوړی ورسره نه، د چا د بچو سره، د چا د ګاونډي سره، د چا بله مقدمه، د چا بل غم، د چا صحت کې نقصان. دا سړی جوړ ډېر زبردست مالدار سړی معلومېږي. چې ورغې وروره وي ته لږ دی خوښه وی ډېر خوشحاله نه وی ډېر زیات وی ډېر مطمئن وی زما په شان خوشحاله به د دنیا دا بادشاه مې زه خو داسې خوشحاله یم چې د شپې کله وده شم نو چې کله مې غواړي را پاسېږم او چې کومه ډوډۍ راته څوک کېږي نو ایثار پې نه یم هره ډوډۍ خورم او ښه مې وجود ته مه ګوره او د منډو ترړو ته مې مه ګوره ډېر زیات خوشحاله. مال بدیم ډېري که نه تپوس خو دې د هغه خپل مسلې هم کوي. مال دولت بدیم ډېري که نه؟ وی مال څه ته وایي؟ وی دا دولت پیسه نه ده خوښه مړه مال دولت که مې وی بیا مې دا خوشحالي کوله نشته. مال دولت نشته. وی ژوند دې څنګه تېرېږي؟ بس غصه شو ورته. وی ژوند په مال نه تېرېږي د الله په ورکړه تېرېږي. د رزق ذمه داري
دا په مال کې نه دا الله غشته ده نه مې پټې شته او نه مې تجارت شته او نه مې دوکان شته او نه مې نوکري شته او چې کم وخت ډوډۍ راشي نو ماته الله ډوډۍ تیار برابر دا ګورې حقیقت روزي څوک ورکوي دا رب العالمین دا روزه اختیار د رب العالمین سره دی د الله سره دی زمونږ دا یقین نشته مونږ وایو چې که دا تجارت مو نه کړه او څه مو نه ګټل څه به خورو او که دا دکان مې کولو نه کړه نو څه به خورو بېشک دا اسباب دي دا به استعمالی الله بې سبب هم در کولی چې خدا اسباب دي دا به استعمالی خو یقین به په دې نه ساتي یقین به په الله ساتي خو یقین دې په دې اسباب وساته دا ګناه ده د یو زنانه یو ماشوم بچی پیدا شو ا ماشوم لوی شو نو د هغه زنانه په زړه کې دا سوچ و چې دا ماشوم د پوره عقیده په الله پیدا کو چې د پوره یقین او دا عقیده او دا سوچ جوړ شي چې دا مال ژوند او دا مرګ او دا بیماری او دا روغواله او دا رزق او ډوډۍ او الله راکوي بس نور و بس خيار خزر اب چې دا یقین جوړو چې دا عقیده جوړه کوم او دا یقین په الله جوړ کوم نو دې ماشوم یو ځل دې مور ته وی مور ډوډۍ بچي چې دې په خبره پېښ شو وی بچي ډوډۍ خود الله ورکوي ما نه مغواړه الله نه غواړه امور ورته وی هغه بچي ورته وی مور الله کم ځای دی ته پته نه وکړه الله راته وښایي چې د هغه نه ډوډۍ غواړم وی بچي الله هغه ذات دی چې تا ویني او تی نه ستا خبرې اوري او تی خبرې نه اوري او چې ته څه غواړې درکوي دی وی ښه مورې چې ډوډۍ غواړم څه به ویم وی یا الله ما ډوډۍ راکړي الله به ډوډۍ درکوي یا الله ماله جامې راکړي جامو ته رجې چې الله به جامه درکوي اوبه غواړې نو یا الله ماله اوبه راوکړه الله به اوبه درکوي نو دې مور به ورسره دا چل کړی چې ډوډۍ به یې وله په کور کې دننه یو ځای کې په ګوټ کې پټی ښودې وه د ترکارۍ سره چې ته بړستن کې نغښتې چې ته په تاخچه کې کله په المارۍ کله یو ځای کله بل ځای د هغه یقین یې جوړو نو دا ماشوم چې به د مدرسې نه راغی او غرمه به وه د به وی یا الله ماله ډوډۍ راکړي نو مور به ورته بچي الله چې سینګ پټ دی ګورې ډوډۍ هم پټوي کوټه کې وګرځلو درته به یې چېرته یو ګوټ کې ښودي نو دی چې بلا او بلستن به یې وکته تولۍ به یې وکته ډوډۍ به پکې لینګولي سره پرته وه مورې الله خو ما ته ډوډۍ دلته یې ښودې ده وګوره بچي به درته نه وي الله چې سینګ نه ښکاري داسې ډوډۍ هم نه ښکاري پټ یې ښودي پټ دی الله چې سینګ پټ دی داسې درته ترکاري هم پټ یې ښودي میوه مورې بابا نه نه ګورې مونږ ته به چغې نه وی تا ته مونږ چې الله نه غواړه یا الله ماله پلان کې میوه مور به یې غلې غوندې کوټې ته ننوته او یو رومال لاندې به ورته هغه میوه پټه کېښوده او راوبوته بچي الله نه څو غوښتل ما خو ته میوه وغوښته ورشه وګوره ته به پټه یې ښودي که دې به ورغې سامان به یې لټو هغه میوه پکې پیدا شو چې کله به یې جامې خیرنې شوې لمبل به یې مورې لامبم ښه ډېره ښه ده یا الله ماله جامې راکړي نو مور به ورته هغه جامې چې ته بلستنو کې یو ځای بل ځای پټې ښودې بچي الله نه دې جامې وغوښتې او بې ورشه نو الله به درته چې ته پټې ښودي که نه دې به ورغې چې صندوق یې وغیره څه به یې وکتل جامې به پرتې ویلې اوچتې به یې کړې د ماشوم دا یقین جوړ شو چې ماله ډوډۍ ماله جامه ماله پیزار ماله دارو دا ټول الله راکوي دا ورته پته نه وه چې دا راته مور پټې ږدي او مور به ورته راسې دونه پټې ښودل چې دا یقین په رب العالمین پیدا شي خو چې کوم څیز ته به یې ضرورت و مور به ورسره دا چل ول کو هلک به ودرېد او بیا په دې پوه کوي بچي او چل درته ښیي وی الله چې تا له ډوډۍ درکوي او ته ترې غواړې نو دا الله چې خوشحاله کړي ډېره خشته ډوډۍ به درکوي مورې الله مې په څه خوشحالېږي وی بچي چې د سکول نه راشي د مدرسې نه نو دقسې او دسو کچلې ورته وخو بیا داسې چارهدام وکړه او بیا دا جانماز راواله دا مصله دا قبلې ته ودروه او د مونځ چل یې ورته وخو مونځ وکړه یاره بچي چې ته دا چل وکړې او مونځ وکړې او د مانځه نه پس دې دا واړه لاسونه الله ته اوچت کړې او ته یې غواړې دومره خشته څیزونه به درکړي چې ته یاد به وساتې د بچي هغه یقین جوړ چې څنګه به راغې په مصله به ودرېد په جانماز مونځ دې وکړه الله ته به یې لاسونه پورته کړل یا الله باله ډوډۍ راکړي نو مور یې هوښیاره وه د هغې نه ښه ډوډۍ به یې ورته پټه یې ښودې وه د هغه مخکې میوې نه به ورته خشته میوه ډېره میوه یې ښودې وه
دی به ورغی به مورې نن خو زما الله ماله ډېره ښه ډوډۍ راکړه، نن خو زما الله ما ته ډېره ښه میوه ایښودې ده. بچي ما درته نه وي چې الله خوشحاله کړي تا خوشحالوي. ګورې دا حقیقت. یو ځل یې مور چېرته تلې وه خپلوانو کره، یېرې یوه خبره انسان دې یېرېږي. غرمه شوه را یادې شو اوه زما ماشوم خو ور مدرسې نه راغلي، نن خو ورته ما ډوډۍ نه دی خیر شوي مې، دا څو شو؟ ابدا الله ته لاسونه اوچت کړي او مونځ به هم کړي او چغې به م وایي چې یا الله ماله ډوډۍ راکړي، او ګرځي به په بړستنو په صندوقونو په جامو کې به هغه ډوډۍ ګوري، او ما خو ورته نن ډوډۍ نه دی اخی. هغه به هغه خپل ماشوم لاسونه نه الله ته څونه ستړي کړي، هغه به نه الله ته څونه چغې والي او څونه جلا به یې کړي. نو ما نه خو نن ير شو خدایه دا څو شو؟ هغه خپلوانو کره وه هغه هر څه په ځای پرېښودل او پلونې بورقۍ را په سر کړه. هغې وایي څه کې ته به مونږ کره نه نه وایي ما نه بس ماشوم دقسې پاتې دی او ير مې دی، هغې ته به ال نه وایي هغه ماشوم له ځم ماشوم به مې څه کوي؟ را منډې را منډې را منډې اوس ماشوم راغلی دی، پوټې بچې دی پوټې بچې چې څنګه راغلی دی مور خو یې کور نشته ورته پته وه چې خپلوانو کره تللی ده. چې څنګه راغلی دی هقسې خپل استنجا او خپل چارهدام یې کړی دی، خپله مصلی راغېستله په هغې الله ته یو 2 رکعته مونځ کړی دی، خپل واړه پوچیني لاسونه یې الله ته نیولي معصوم لاسونه. یا الله ماله ډوډۍ راکړي لکه څنګه چې به یې مخکې کول چې سوال یې کړی دی او کوټې ته څنګه نوتی دی او بلستن یې لټولی ده. بهترین قسم ډوډۍ ورته پرته ده، اعلی قسم بهترین قسم ترکاري ورته پرته ده، د میوو سره ډکه خوانچه ورته پرته ده، هغه یې راغښتې ده ورته ناست دی، ښه په شوق یې ډوډۍ او میوه او غر څه خوړلي دي. دقه کې مور راننوتې بچې ته راغلې او مور یې زه خو رالم ډوډۍ څنګه شوه؟ ډوډۍ مې مور وخوړه. څنګه دې ډوډۍ پیدا کړه؟ ولې مورې تا ما ته نه وایي چې د خپل الله نه به غواړې؟ ما خو مغه خپله طریقه وکړه که خپل مونځ مې وکړه الله یاره مورې نن خو مې الله ډېر خوشحاله کړی دی. بچې هغه څنګه؟ نو مونځ مې وله وکړه او بیا مې ورته سوال وکړه او داسې ډوډۍ راکړم وایي بېبي چې په زندګۍ کې مې داسې ډوډۍ چې ته نه ده خوړلې. ته راشه وګوره خوشبویي ته دي او داسې میوې نن راکړي دي چې په زندګۍ کې مې داسې میوه چې ته نه لیدې. خوشبویي ته دي مورې، نن خو مې الله ډېر زیات خوشحاله دی، خدای خبر مونځ خو لار ځل کو او دعا خو هر وخت غواړم، خو نن مې رب ډېر زیات خوشحاله دی. داسې ډوډۍ راشه مورې او داسې میوې چې په سترګو مې چې ته نه لیدې خوشبویه ته دي خوشبویه. بس مورې پوه شوه، مورې پوه شوه چې واقعي زما د بچي په خپل رب یقین جوړ دی او زما بچي د خپل رب نه واقعي غوښتنه کړې ده. بچی واقعي د خپل رب نه غوښتنه کړې ده، بس الله سره اوس نسبت ولګېد. مخکې خو به ورته مور هغه اسباب استعمالول پټ پټ بیا ورته شی ښوده، بس د هغې ضرورت ختم. بچي اوس په دې اډو پوه نه دی چې دا کال 6 میاشتې ما کومه ډوډۍ خوړلې ده راته مور پټه یې ښودې ده، د هغه هم حقه یقین جوړ دی او تر مرګه پورې د هغه هلک الله سره هم حقه نسبت وچلېد چې څه به یې غوښتل د الله نه 2 رکعته مونځ کوه لاس پورته کوه پروردګار ورکوه. د بیبي مریم قصه ستاسو مخکې نه قرآن وایي، زه خو نه یم درته، قرآن شریف وایي چې کله به د الله د حضرت زکریا علیه السلام کوټې ته ورننوته، یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. بیبي مریم پیغمبره خو نه ده، د الله نیکه بیبي ده، ولیه ده ولیه. نو زمونږ د خلکو دا سوچ دی چې کنې زمونږ دا ډوډۍ او زمونږ دا رزق او زمونږ دا خوشحالي دا ګنې په پیسو کې ده، نه دا په د چا د طرف نه ده، د الله د طرف نه. نو هغه هلک چې ده سره میلو شو ورته یې ویې چې ته دومره خوشحاله وي پیسه څه ته وایي؟ زه خو چې کله د الله نه غواړم ډوډۍ راکوي او خسته ډوډۍ راکوي، چې کله غواړم اوبو ته میجد شي اوبه راکوي او جامه راکوي، زه په پیسو څه کوم؟ پیسې به لا ساتم او د هغې به حفاظت کوم او هغې پسې به منډې تړلی وم، بې پیسو یې مال الله راکوي که نه؟ وی ته څه کار کوې؟ وی ته څه کار کوې؟ وی زه څه اسم نه اخر ته ما ته څه کار وښایه که نه؟ وی هغه الله چې ماله رزق راکوي او ماله ډوډۍ راکوي او ماله جامه راکوي هغه الله یادوم، بس نور مې څه کار نشته. چې ماښام شو حضرت خضر
علیه السلام راغی د سره ملاقات شو. الکه وی نوم دی یاد که د یو مالدار، خای هغه مالدار هغه نوم چې هغسې دعا د لو کوم چې خدای پاک دی هغسې کې. وی باز مالداران پرېږده. وی څه وی یو دعا د الله نه کوم او ته پې امین ووایه چې خدای قبوله کړي. اسه وی یا الله زما په ژبه خپل ذکر جاری کړي او خدای زما نسبت خپل ځان سره پیدا کړي. باز او حقیقت دا ده چې د انسان په ژبه د الله ذکر، الا بذکر الله تطمئن القلوب. ډوډۍ سره پاره چړه مطمئن شي، مال سره پاره چړه مطمئن شي. د الله په ذکر او په یاش به فذکرونی اذکرکم. قرآن شریف کې الله فرمایي فذکرونی ما یاد کې زه به تاسو یاد کم. نو چې تا الله یادې او د هغې په عوض کې الله تا یادوي، د الله یاد اوهو هلکه وایي زما نوم بادشاه غشتري، بادشاه یاد کړی، نن فلانکي خان زه یاد کړی، نن فلانکي مالدار سړي زه یاد کړی. نو چې الله دې د خپلو فرشتو په صف او په ډله کې یاد کړي، د دې نه لوی سعادت بل شته؟ فذکرونی ما یاد کړي اذکرکم زه به م یاد کړم. حدیث کې راځي ته به مې په لسو کسو کې یاد کړي، زه به دې په زرګونو فرشتو کې یاد کړم. ته به مې په یو ډله کې یاد کړي، زه به دې د دې ډلې نه په بهترینه ډله کې یاد کړم چې هغه د ملایکو مقربینو ډله ده. او د الله یاد بیا په غضب نی، د الله یاد د الله په رحمت سره. نو مال دولت څه شی نه دی، نعمت کوي چې په صحیح طریقې وګټې او په صحیح طریقې خرج کړي. نو د الله یو فضل خدا چې انسانان، او د الله دویم فضل څه دی چې بیا روح پیدا کړي. دریم فضل یې څه دی چې مسلمانان پیدا کړي. ټول وایي الحمدلله. که مسلمانان نه وي او کافر پیدا وي بیا به هم څه کول. ډېر خلک دي د دنیا مالداران او په قسمت کې کلمه نشته، کافران دي. مال زیات کې دولت زیات دی او کافران دي، مسلمانی نشته. د پیغمبر او د خدای دشمنان دي، رنګونه خشته دي، موټر دولت ورسره شته، د دنیایي خواهشات څه حد او اندازه نشته، ایمان نشته. دا د الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې الله مونږ ته ایمان راکړي او دا زمونږ کمال دی د الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به بعضې خلک راتل، هغوی به ورته وي ځان به یې دغه کوو چې مونږ خو دې مونځ کوو، مونږ خو روژه نیسو، مونږ خو صدقې ورکوو، مونږ خیراتونه کوو، احسان به یې راوړو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یمنون علیک ان اسلموا. خلک په تا د احسانات کوي چې مونږه مسلمانان یو، اسلام هم راوړی. قل لا تمنوا علی اسلامکم. ته ورته ووایه چې په ما د خپلې مسلمانۍ احسان راوانه اړوئ، دا پرزون احسانات په ما مه راوړئ. اسلام د عمل نوم دی. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د دنیا دا طاقتمند او دا سره سپین خلک مې پرېښی دی او ستاسو په دې زړه او په دې سینه کې مې د ایمان غوندې لوی نعمت ورچولی. بل الله یمن علیکم. الله در باندې خپله پرزونه او احسان درړی. نو موږ د الله د احسان منو او دا سوال کوو چې الله موږ له د شکریې توفیق راکړي. دا د الله فضل او کرم. د ډېرو خلکو دا قسمت نشته. حضرت موسی علیه السلام قارون د هغه دشمن دی، د خاندان نږدې سړی خو دشمن دی. د بعض انسان دا حسد او بغض پیدا کېږي چې د فلانکي سړي ته دا عزت ولې ورکړه، په دې ډېر لوی بغض پیدا کېږي، حالانکې د عزت او ذلت د الله په اختیار کې. نو موسی علیه السلام ته رب العالمین پیغمبري ورکړه، دا لوی عزت دی. علم خدای ورکړه، تورات الله ورکړه، خلکو به تابعداري کوله. د قارون دا خبره بدی شوه، حالانکې قارون د هغې په مقابله کې رب العالمین دولت او پیسې ورکړې. دله یو نعمت هغه له بل نعمت. دومره پیسې وې د قارون چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې خزانو کنجانې دا یو کس نه شوې وړي، یو ډلې به وړي. دونې کنجانې وې چې یو کس هغه اوچتولی نه شوې. نو چې کنجانې دومره وې نو خزانې به یې څومره وې، او بیا په خزانو کې به مال او دولت څومره وې. پکار دا و چې د رب العالمین د دغه نعمت شکریه ادا کړی. ګوره چې فشکرولی فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. ما یاد کړه زه به تاسو یاد کړم. واشکرولی زما د نعمت شکریه ادا کړئ چې وایي زه مسلمان وی الحمدلله، دا شکریه شو.
خدای مال در کی وی الحمدلله، الله اوبه در کی وی الحمدلله، الله علم در کی دی شکریه ده وی الحمدلله. نو قارون له الله دونه مال ورکه پکار راوه چې د هغې شکریه ادا کړو چې الله دا مال خو تا راکړه. په موسی علیه السلام یې لګولې وي، په مسلمانانو یې لګولې وي، نو دی و منافق ظاهر کې خو د موسی علیه السلام تابعدار و، په هغه ایمان راوړی خو د اړه نه منافق وړنه هغه سره بغض او حسد. یاره چې د موسی علیه السلام د عزت په پسه کم او خپل عزت په پسه زیات کم، نورونو دا څوک نشي کولی. عزت او ذلت تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت او ذلت د الله د طرف نه دی، دا د انسان په وس کې نه دی. یو ښځه یې ولمسوله، هغې له پیسې ورکړې، غریبه ښځه وایي چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په موسی علیه السلام به الزام ولګي، تا له به دومره پیسې در مجلس کې او بس بیا به ته ځې. په دې مطلب دا چې موسی علیه السلام باندې الزام دا ښځه ولګوي چېرې موسی علیه السلام ما سره دا بدعملي کړې ده یا دا مطالبه رانه کړې ده، نو د خلکو به د نړه تور شي او ما سره خو مال او دولت ته بس ما سره به مینه محبت نور زیات شي. نو دې مجلس کې ناستو بني اسرائیل هم ناستي، په زرګونو خلک را ناستي، ټول ناستي. موسی علیه السلام تقریر کوي، دې کې دا ښځه پاسېده. چې پاسېده موسی علیه السلام ته وکتل، لږ ساعت ولاړه و ناګانه کېناسته. حضرت موسی علیه السلام ښځې ته وایي ښځې ولې پاسېدې او بیا کېناستې؟ یاره وی یو خبره مې کوله، خو وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی نه نشم کولی. وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی ښه صاحب رښتیا ووایم. وی او وی ستا په دې مجلس کې یو سړی ناست دی او قارون یې نوم دی، ما له ډېر لوی دولت منلی دی چې تا له به دومره پیسې در کوم او تو په موسی علیه السلام الزام لګې. نو زه دې دپاره راغلی وم چې زه پاسم او په ته الزام ولګم، خو چې ودرېدم او ستا د خشته او ښکلي مخ ته مې وکتل، زړه مې ویرېده چې بندې دا سینګ سړی دی، ده دا مخ او څونه ښکلې خبرې کوي، که په دې انسان د الزام ولګو خدای دې راونه نیسي. ویرېدم ورپېدم، نو واپس کېناستم، هغه خبرې مې ونه کړی شوې. وی ښه قارون داسې ویلي دی. وی او قارون ته وی پاسه چې وی پاسه الله ته سوال وکړه موسی علیه السلام، یا الله دا سړی دی ګوره ما باندې ایمان هم راوړی دی او دومره غټ بهتان او الزام دپاره زما خلاف پیسې. الله ورته وی ځه موسی ځمکه مې ستا په اختیار کې درکړه. وی ښه د ځمکې اختیار زما وي او بس ځمکې ته حکم وکوي دا قارون راکاږه، د دې کونډو کونډو یې راخ. قارون چغې جوړې کړې، معافي غواړم، بس ما معاف که زما توبه بیا به نه کوم، هله ما معاف که، ای موسی ما وبخه، ای موسی ما معاف که. ځمکې ته وایي راکاږه، هغه کې خو جلال و موسی علیه السلام کې چې ځمکې ته یې حکم وکړه تر نامه پورې راخ که. دوی بیا چغې وایي چغې وایي چغې وایي، وایي راکاږه، چې بیا راخ کړه دې سینې پورې ځمکې راخ که. بیا دې چغې وایي ای موسی معافي غواړم، معاف مې که، بیا به نه کوم. وایي راکاږه، ځمکې نور هم راخ که. نبی علیه السلام مبارک فرمایي حدیث پاک کې راځي چې اوس هم هغه الله په هغه ځمکه کې تاویږي، په دې پونده باندې په دې ځمکه کې تاویږي او ورو ورو ښکته دي. دا ول رب العالمین یو عذاب مقرر کړ، په قلار قلار ښکته روان دی، ځمکې غیب کړ. ګوره د الله د نعمت شکریه پکار وکړه نه پکار، شکر ادا نه کړ او د هغې دومره ناشکریه وکړه چې د الله په یو محبوب یو دوست پیغمبر الزام لګول او په هغه خلک بدګمانه کول، الله سزا ورکړه. لیکن دویم ټکي ته مه ګوره، رب العالمین موسی علیه السلام ته موسی دشمن دې څه شو؟ وی الله ځمکې راکې غیب شو، تا ته پته ده. وی چغې خو یې درته ووالې معافی خو الله وی معافی خو یې ډېرې وغوښتې، لږ الزام یې لګولو، زه خو تا بچ کړم، ستا په فضل الله بچ شم، ګنې د لږ الزام لګولو. وی ای موسی څلور چغې درته ووالې، که ما ته یې دا ړومبی چغه والې وي فورا مې معاف کو. فاسکروني اسکرکم، څلور چغې درته ووالې، رحم دې پرې رانغی. او که ما ته ستا په دې چغه والې وه چې یا الله ما یاد کړې، زه به تاسو یاد کړم. الله ډېر رحیم ذات دی. وشکروني، او زما د نعمت شکر ادا کې، کوم نعمت چې الله درکړه. ولا تکفرون، زما د نعمت ناشکري مه کوئ. ولئن شکرتم لازیدنکم، که د الله د نعمت شکریه مو ادا کړه الله وی نور به درته زیات کړم. او شکر خو په نعمت کېږي. وی د الله نعمت شته که نشته؟ ما درته وی غټ نعمت دا چې موږ انسانان پیدا یو. که خره او سپي پیدا وي څه به هم کړو، جنګ هم کولی شو الله. په صحت الله روح پیدا کړي، او دریم الله مسلمانان پیدا کړي،
او مسلمانه کې بیا د ټولو نه لویه خبره د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا وي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د نبی علیہ السلام د امتیت تمنا او ارزو پیغمبرانو کړی ده. قرآن شریف کې الله فرمایي چې پیغمبرانو متعلق فرمایي چې خدای پاک که د آخر زمانه پیغمبر دی راولېږه. الله ته دا میثاق اغشتی دی، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. د نبی علیہ السلام زمانه کې تاسو وی بالفرض او د آخري زمانه پیغمبر راغی نو تاسو به په هغې ایمان هم راوړی او د هغې امداد به هم کوئ، نو خو امتي شو که نه. د دغه زمانه کې راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله ذوالجلال، حدیث اوږد د بخاري شریف کې شته خو زه بیا راته خلاصه او حاصل وی نیم جنتیان د جنت، نیم خلق نیم جنتیان به زما د امت نه او دا باقی نیم به د نورو ټول امتونو نه به شریکوي. او تاسو ته پته ده چې ستاسو تعداد څومره دی او د نورو امتونو څومره دی؟ وی ستاسو دا تعداد د نورو ډلو امتونو په مقابله کې دومره دی لکه د تور غوی په شا چې یو سپین ویښتي، دومره نور ډیر دي. د سپین غوی په شا چې یو تور ویښتي دومره لږ تاسو یو نور ډیر دي. نو چې نور دونه ډیر شو اندازه ولګوه، نو په کار دا وه چې جنت کې هغه خلک بیا ډېر زیات وي که نه. وي نه نیم په نیمه به جنت کې تاسو یې، نیم په نیمه د نورو امتیانو نه وي. دا د رسول الله مبارک برکت. وی الله راته د قیامت میدان وښو، دا حشر میدان وښو، محشر. و یو پیغمبر به روانو، یو ملګری به ورسره، یو امتي. بل پیغمبر سره به دوه روانو، څوک به یوازې روانو. لویه ډله مې وی ولیدله، بخاري شریف کې حدیث چې دا غاړه یې مکمل ډکه کړې. وی ما وی چې دا جوړ زیم او زما امت دی. تپوس به مې کو دا جبریل علیه السلام نه هغه به راته پلان کې پیغمبر دی. وی مې چې دا به زیم ځکه خلک ډېر زیات دی. وی ما تپوس وکړو چې جبریل علیه السلام نه چې دا د چا امت دی؟ وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان دی. وی ما چې دا خو ډېر خلک تېره ده. وی دې کې چې مې وکتل یو بله ډله مې ولیدل چې د اسمان دا ټولې غاړې ډکې کړې، دومره و چې د شمېر نه زیات و، د هغې په نسبت ډېر زیات و. وی مې چې دا څوک دی؟ وی دا ستا امت دی. د قیامت پر ورځ به ستا د امت نه زیاته ډله په جنت کې د بل چا نه. دا د الله فضل شو که نه؟ مونږ چې صدقه وکړو، خیرات وکړو، نو څوک یې وخوري؟ ته یې وخورئ، ستا بچي یې وخوري. صدقه په خپله هم خوړی شي، بچي دې هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي. بني اسرائیلو کې به صدقه وکړه، پخوانو امتونو بیا په خپله نه خوړه، ګډ به حلال که، غنم جوار به صدقه کول، نو یو به یې چېرته په غر یا په غونډۍ یا په یو میدان کې به یې کېښودل. نو چې اور به راغی او صدقه به یې وسوځوله، اور به وخوړه، دا به ردې نښه وه چې دا صدقه قبوله ده. او که اور به رانغې صدقه به ونه خوړه او به یې نه سوځوله، دا به ردې خبرې دلیل و چې دا صدقه قبوله نه ده. د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر د عیسی علیه السلام د زمانې پورې د ټولو دغه حالت و. قابیل او حابیل چې صدقه وکړه، نو قابیل څخه غنم را واغېشتل، هغې کېښودل، او حابیل ګډ راوستل، هلې کو کېښود. اور راغې، د حابیل هغه ګډې وسوځوه او د قابیل هغې ونه سوځول. آدم علیه السلام ورته وایي ستا صدقه قبوله ده او ستا قبوله نه ده. نو د هغې امتونو صدقې به اور خوړی، اور به سوځولې، په خپله به یې نه خوړی. او زمونږ د نبي علیه السلام مبارک د امت د هغې برکت ته وګوره، صدقه اور نه سوځوي. صدقه به یا ته خورې، په خپله هم خوړی شي، بچو باندې هم خوړی شي، ښځه هم خوړی شي، دوستان هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي. نفلي عامه صدقه. نو دا د نبي علیه السلام برکت شو که نه شو؟ چې کوم سړی به مرتد شو، کافر به شو، ابه واپس مسلمانېده، نو په کلمه به واپس نه مسلمانېده. د بني اسرائیلو متعلق الله نه فرمایي فقتلوا انفسکم، ځان به یې وجه، هله به یې توبه قبلېده. چې سړی به مرتد شو، کافر به شو، او بیا به یې توبه ایسته، توبه به یې دا وه چې ځان به یې وجه، هله به الله معاف کوو. او زمونږ په امت کې که یو سړی مرتد شي، الله دې مسلمان وساتي، او یا کافر شي او بیا ایمان تړه کېږي، نو بس کلمه د شهادت به وي، واپس مسلمان شو.
دا د الله فضل شو که نه شو؟ هغې چې به مونځ کو بغیر د عبادت خانې نه بل ځای مونځ نه قبلېده، خاص ځای کې به مونځ کو، خاص عبادت خانه کې. مونږ چې مونځ کو نو په جومات کې مونځ قبلېږي، که عذر درته په خپل کور کې کوه هلته هم قبلېږي، که چېرته وخت در باندې تېر شو او د پټي په پوله ځان ته څادر واچو هلته هم قبلېږي، چې ځای پاک وي اودس دی او جامه دې پاک وي هر ځای دې مونځ قبلېږي. دا فضل شو که نه شو؟ هغې چې به مونځ کو خامخا به اودس کو، اوبه نشته وې بس ځان له پیدا کړه، هر ځای نه چې ځان له اوبه پیدا کړه، اوبو پسې به ګرځېدل ځان له به پیدا کولې، ځکه بې اودس ته خو کار نه کېږي. او زمونږ د نبي علیه السلام برکت ته وګوره، زمونږ امت ته مونږ که اوبه یې خو ډېره ښه ده، او که اوبه نی نو خاورې یو دوه ډبه ورکړو تیموم او په هغې دې هم کار کېږي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برکت یو نه که نه په سوونو زرګونو لکونو کروړونو برکات دي. خدا مې تاسو یو څو نمونې وښولې. حضور پاک مبارک فرمایي مونږ هغه آخري امت چې دنیا ته په آخر کې راغلي یو، خو قیامت کې به حساب کتاب مونږ سره د نورو امتونو نه مخکې کېږي. مونږ هغه امت یو چې دنیا کې خو آخر کې راغلي یو، خو جنت ته به زه او زما امت د آدم علیه السلام او د نورو امتونو نه مخکې داخلېږو. نو لاول فضل څه شو؟ چې انسانان یو. دویم څه شو؟ چې په بدن روغ یو. دریم فضل څه شو؟ چې المؤمنان او مسلمانان یو. او څلورم فضل بیا څه شو؟ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. دا د الله فضل او کرم. او نور نعمتونه او خو د شمېر نه زیات دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. قرآن شریف کې الله فرمایي که زما نعمتونه شمېرلی نشي، خو انسان ډېر ظالم دی او ډېر ناشکره دی. د هارون الرشید بادشاه دربار کې یو بزرګ سړی ناست، یو نیک انسان. هارون الرشید اوبه غوښتې، یې اوبه راوړې، نوکر ولا اوبه راوړې. اوبه چې څنګه راوړې هارون الرشید په خپل لاس کې واغېشتې، دا بزرګ چې ورسره ناست سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه، لوی د حدیث و عالم هم دی او بزرګ هم دی. هغه سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه هغه ورته وایي بادشاه سلامت لږ صبر وکړه اوبه مه څښه. هارون الرشید نیک سړی، هغه مجلس کې به دا بزرګان او نیکان خلک ناست و عالمان. امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې سړی د هغه قاضي القضات وی اوبه مه څښه، هغه لاسونه نیس کړي. ورته وی بادشاه سلامت یې ورته پوسته نه کو، وی چې ته تږې شې اوبو ته د ضرورت پیښ شي او ډېر زیات تږې او چېرته هم اوبه ني، صرف دقه یو ګیلاس اوبه درته میلاویږي، نورې نه میلاویږي. دغه یو ګیلاس اوبه درته میلاویږي، نورې چېرته اوبه ني. نو دا ګیلاس اوبه که ته په بیه والې په څو پیسو به یې والې، ځکه نور اوبه شته دی. او دغه اوبه چې تا ته میلاویږي خرڅه یې در باندې وي، نیمه بادشاهي به ورکړم دا ګیلاس اوبه وپې والې. وی ښه بادشاه سلامت چې په نیمه بادشاهي دا ګیلاس اوبه والې او دا اوس کې او دا دې په دا خېټه کې بندي شي او بار نوځي، د ګردو بیماری شي مثلا، او در باندې راشي چې خدای متیازې مې بندې لري او متیازې مې نه دي، او یو حکیم درته وایي چې ما سره علاج شته، او هغې حکیم سره علاجي بل چا سره نه، او هغه حکیم در نه پیسې غواړي چې ما له پیسې راکړه دا متیازې در نه وباسم، نسخه درته لیکم ګلې نه. نو څونه دولت به هغه حکیم له ورکړي چې هغه ګیلاس اوبه در نه په متیازو کې وباسي. وی دا نیمه بادشاهي به نور هم ورکم. وی ښه بادشاه سلامت پته ولګېده چې ستا د دې ټولې بادشاهۍ قیمت یو ګیلاس دی اوبه دي، یو ګیلاس اوبه که درته نه میلاویږي نیمه ورکې خو چې ویخله پې، او بیا چې دا ګیلاس خېټې ته لاړ شي او در نه نوځي نیمه بادشاهي بیا ورکې چې د اوبه در نه وځي. نو د اوبو پیدا کېدل دا بیا د الله نعمت، او بیا د اوبه چې د خېټې نه وځي دا ډېر لوی نعمت ته پروردګار. ګنې د چا چې تشي متیازې بندې شي یا غټې متیازې بندې شي ورشه تپوس وکړئ پړپوس څه شی دی؟ پړپوس د انسان په وجود کې پړپوس چې څاروي خلک حلال کي نو پړپوس یې نه خوري، سپو ته اچوي. داسې ده که نه؟ سپو ته خلک پړپوس اچوي، زه اینه وخوري زړه م وخوري، خو پړپوس داسې یو شی دی چې خلکو ته ځان په خوراک بدې ښکاري. اکثر په دې قصابخانو کې پړپوس خلک سپو ته اچوي، سپي یې خوري. او ما ته یو سړي خبره کوله پړپوس یې خراب و، امریکې ته یې وړو چې پړپوس ولا بدل کړي. د پړپوس بیماری و، امریکې ته یې وړو چې پړپوس ورته بدل شي. ډاکټرانو ورته وی 2.5 کروړه روپۍ د پاکستان موږ سره کېده، 2.5 کروړه روپۍ دا مخکې داخلې کا، دا ستا فیس شو. نو پړپوس سره به څه کوې؟ وی نه
پړپوس داسې که چرته چا په امریکا کې اکسیډنټ وکړ او هغه د اکسیډنټ نه مړ کېده، ستا عمر او د هغه عمر برابر و، ستا ګروپ د وینې او د هغه ګروپ برابر و، او هغه خپل پړپوس وبخه چې دا چاته بل چا ته وبخې، نو هغه پړپوس به موږ راوالو د هغه نه تا ته به ولګو. داسې نه شي لګېدی چې کوم سړی په خپل مرګ مري د هغه نه تا ته موږ نه شو منتقل کولی. چې ستا او د هغه د وینې ګروپ برابر نه بیا دله نه شو در کولی، که هغه ونه بخي نو بیا دله موږ نه شو در کولی، که ستا او د هغه عمر برابر نه بیا دله نه شو در کولی. وی ما وی چې دا 2.5 کروڑ روپۍ داخلې کړم او چېرته زه مخکې مړ شم یا دا سړی چې ته پیدا نه شي بیا به سي وی دا دې لاړی یو ځل دې داخلې کړه دا ختمې. ما وی د پړپوس قیمت چې خلک یې سپوته چې 2.5 کروڑ روپۍ شو، هغه علاج او امریکې ته تلل او هلته په هسپتال کې پاتې کېدل او د مریض هغه باقي خرچه پې د پاسه ده. یو پړپوس ته وګوره الله دله څومره لوی نعمت د 2.5 کروڑ روپو خدای یو پړپوس الله درکړی. زړه ته وګوره خراب شي یا نقصان پکې پیدا شي، خلک وایي ټول جایداد به ورکم ټوله پیسه به ورکم خو چې زما د بچي دا زړه ټیک شي. کوي داسې که نه کوي؟ اینه خرابه شي لکه دا هیپیټایټس بیماري ده او دا تور زیړی دی، وایي چې د ما دا ټول دولت دی ختم شي خو چې د ما د بچي دا بیماري ختمه شي. وایه که نه الله څومره نعمتونه درکړي. تا دا سترګه چې ته رپې ګاډي ته هغه شی نه لګېدلې ویپر ورته وایي که څه ورته وایي، دا د له خدای درکړي دا باڼه، که دا باڼه دې نه وي او په معمولي چې د هغه ځای نه حرکت وشي څه دوړه ستا سترګې ته لا را رسېدلې نه چې ستا سترګه قدرتي بنده شي، قدرتي خوره که دا باڼه دې نه وي یا دا روزې دې نه وي او دا سترګې دې واضح وي لکه د کپ په شانتې، نو ټولو سترګې به یې د دوړو نه ډکې بیا به دې څه کوو. یو حکیم ډاکټر نه مې تپوس وکړ، مې دا سپېمو کې ویښته وي په دې کې مولوي صاحب دا الله لوی لوی حکمت دی. مې څه دي؟ وی دا ګوره دا څومره ګرد غبار او دا ګر خو دا ویښته رامنې کوي، که دا نه وي دا خو به راتلی ته پوزسون کا نو هغه چې څومره ګن دي هغه د ګن په شکل کې واپس راوځي او شریعت درته وایي ښه پوزه پسون کا او هر دلي ایزده. دا د الله فضل و د الله کرم. یو غاښ چې دې خراب شي په څونه پیسو د الله بیا مصنوعي غاښ اخلي، په دې چشمه موږ څونه پیسې لګو. دا د الله نعمتونه دي. نو ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که د الله نعمتونه شمېرلی نه شي. ان الانسان لظلوم کفار، خو انسان ډېر ظالم دی او ناشکره دی. دا هغه وینځې مثال دی، دا هغه غلام مثال هم دی. یو غلامو نو مولا سره مولا به هغه مالک به د غنمو ډوډۍ خوړه د چڼکڼو د معدې او دله به بې چڼه اوړو ډوډۍ ورکولو. نو دی ورسره تنګ شو، مولا ته ما خرڅ ته به بل چا ولې وایي ته د معدې ډوډۍ خورې او ما له بې چڼو ډوډۍ راکې. هغه وایي ښه خرڅ یې کړه. چې په بل مولا یې خرڅ کړه نو هغه به بیا په خپله د بې چڼو اوړو ډوډۍ خوړه او دله به یې د بورې ورکوله. وی ما خرڅ کا نو خرڅ یې کړه، نو چې خرڅ یې کړه نو هغه به بیا ډوډۍ خوړه خپله او دله چې بس پیدا شو ور بیا کړه، که پیدا به نه شو نو ناره به یې تېره کړه. هغه ته وي مهرباني وکړه ما خرڅ کا، نو په بل مولا یې خرڅ کړه. نو چې بل مولا باندې خرڅ کړه هغه به ورته وي داسې کار به کوې چې ته به دلته ناست یې. پخوا به دې جوماتونو کې هغه ډیوټ و ډیوټ پېژنې که نه، یو لرګي به په هغې به یې ډیوه د پاسه ایښودې وه یا شمه او پې د پاسه پرته وه، نو دې به ځان ته کېنولو دا غلام او هغې مولا به له په سر د پاسه ډیوه ایښودې وه. وی ته به کېنې رپې به نه، ته زما ډیوټ یې ډیوه به له په سر د پاسه ایښودې وه، هغه به هغه خپل کار کوو. نو چا ورته وی سوال نه کوي چې ما خرڅ کړه، اوسه پورې خو به سوال کوو چې ما خرڅ کړه، اوس سوال نه کوي. وی دا حالت راله ښه دی، وی هسې نه په داسې ظالم مې خرڅ کړي ده خو لا باتی په ډیوه یې ښودې او زما د سر د پاسه بلیږي چې هغه وي سترګه واده کړه چې د سترګه کې درته باتی کېده، بیا به څه کوو؟ موږ ناشکره قوم یو. الله یې زموږ په زړه کې شکرې پیدا کړي. مال خدای درکړ، ډوډۍ خدای درکوي، عزت الله درکړی دی، بچي الله درکړی دی، مسلماني الله درکړې ده، حیا الله درکړې ده، جومات خدای درکړه پکې الله ته خپل منځ کې په دې ژبه د الله ذکر کوي او د خپل ښکلي پیغمبر باندې په دې خپله ژبه درود شریف وایي. اللهم صل څومره خوند کوي او لا اله الا الله ویل څومره خوند کوي، لیکن قسم دې موږ د الله شکریا ادا نه کړو. شکر څه ته وایي؟ شکر به په څه کې؟ شکر دې ته وایي وروڼه، شکر چل درته وښیم چې چا د سره خو کړل د هغه احسان را یاد کړي او د هغه تعریف وکړي، د هغه احسان را یاد کړي او د هغه تعریف وکړي او د هغه تابعدار جوړ شي. لکه مثلا مال یو سړي ډوډۍ راوړ، نو زه د هغه احسان را یاد کړم چې د خو ماله ډوډۍ راوړ
او تعریف یې مو کوم چې وروره ډوډۍ دې راوړه خدای سره خو او که د هغه چېرته حاجت پېښ شو او ما ته څه کار وي نو زه بیا خبره منم. ولې که هغه ډوډۍ را یاده نه کړې نو بیا هم شکریه نه شوه، که تعریف یې ونه کړې بیا هم شکریه نه شوه. او که تا د هغه ډوډۍ در کوي او ته د هغه ته وایي دا کار را سره وکړه ته ورسره نه کوې نو دا تا ناشکري وکړه. دقه رنګې رب العالمین موږ سره احسانات کړي دي. نو د الله د احسانات ځان ته یادول چې خدای ژوند، عزت، روغ صحت، مسلمانی او دا د دنیا نعمتونه دا ټول تا را کړي دي. او خدای تر دې قادر بادشاه مالک په یو سکند کې رانه ګورې غشتیم شي او بیا د الله تعریف وکړي چې الحمدلله ووایې. دا د الله تعریف چې خدای ثناګانې تا لري. سبحان الله، یا خدای ته د هر عیب نه پاکي. الله اکبر، خدای ته ډېر لوی. لا اله الا الله، خدای د عبادت لایق دار ذات نه بغیر بل څوک نشته. ګوره دا د شکر طریقه شو. یا شکر په اندامونو کې الله ته منځ وکړي، یا شکر په پیسو کې لکه صدقه ورکړي، او بیا د الله تابعدار الله وي دا کار وکړه دا منځ کوئ ښه، الله وي دا صدقه زکات ورکړه ورته وایې ښه. دا درې خبرې شکریه شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي او صفه کې بناسو فقیران صحابه کرام. ابا داسې و چې جامې به د خوارانو نه وي نو یو بل سره به نږدې ناست و چې عورت هم چېرته ښکاره نه شي. دغه فقیران طالبان یو ځل رالل نبي علیه السلام ته کېناستل د الله رسوله. دا مالدار خلک خو زمونږ نه ډېر مخکې شو الله ته، ځکه هغوی صدقې ورکوي مونږ صدقه وس کې نشته، هغوی زکاتونه ورکوي زمونږ هغه وس نشته، هغوی خلکو سره امدادونه کوي زمونږ هغه وس نشته، زمونږ خو جامې نشته، شلې دلې جامې هم دي. نه خو مونږ نه الله ته مخکې شو نو خدای د الله رسوله مونږ ته داسې څه شی وښایه چې مونږ په الله ته نږدې شو. نو ګوره نبي علیه السلام مبارک ورته څه ښایي. زه کله سوچ کوم د انسان عقل پکې کار نه کوي. ورته وایي 33 کرته سبحان الله وایه، 33 کرته الحمدلله وایه، او 34 کرته الله اکبر وایه. نو عقل دلته حیران په دې وي چې دې غریبانانو سره خو هېڅ هم نشته، او دا خو د شکریې الفاظ دي. شکریه خو خلک اله ادا کوي چې څه نعمت وي که نه. نبی علیه السلام ته پته وه چې په دې فقر به هم دوی د الله شکریه ادا کوي، په دا جامه چې نشته بیا به هم د الله شکریه ادا کوي. ایمان الله ورکړی دی. د پیغمبر علیه السلام صحابه دي، هغې وی سبحان الله هغې باندې شروع کړه. 33 کرته د هر مانځه نه پس سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، او 34 کرته الله اکبر. چېرته مالداران دوی په پټ وی چې هغې رانه خبر نه شي، ځکه هغوی مالي صدقې کوي، موږ په دې ځان الله ته نږدې چېرته هغې خبر شو چې هغې خبر شو هغې په دې شروع کړه. دی راله نبي علیه السلام ته د الله رسوله مونږ خو وایو چې مونږ به د هغې نه ځان الله ته مخکې کړو او هغه تسبیحات به وایو. خو هغه مالدار هم پې شروع کړله، نه هغې دا هم وایي او صدقې هم ورکوي او مونږ خو دا وایو نور هم څه نشته. بذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. اوس څوک هم دا خو د الله فضل. نو ګوره وروره که مال د سړي دولتي بیا یې وایه د الله شکر ادا کوه، او کني دا روغ صحت او مسلماني خو دار چا شته، د دې نه د الله لوی نعمت بل نشته زما ورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې اوګیم اوږد حدیث دی خو وخت کم دی مختصر به کم. وی چې کله زه اوګیم یو ورځ چې اوګیم او یو ورځ موړیم په ډېر خوشحاله. تپوس چې کېږي د الله رسوله دا ولې؟ وی چې کله اوګیم او ناریم نو الله به رایاد شي فاذکروني اذکرکم، او چې کله موړ شم او ډوډۍ وخورم نو د الله د دې نعمت شکریه به ادا کړم، الحمدلله به ویم، بیا به د خدای حمد ادا کړم. نو په لوږه به الله یادېږي، او چې کله موړ شم د الله شکر به ادا کوم، د الله حمد به ادا کوم، دواړه مې ګټه شوه. نو پروردګار دې مونږ له د شکریې توفیق راکړي. دعا کوي د جمع خدای مونږ له د شکریې توفیق راکړي. لیکن قربان شم د ښکلي پیغمبر نه څه رښتیا خبرې کوي چې دې څونه بوډا کېږي نو دا 2 صفته ځوانان کېږي. یو یې په مال باندې دا مینه چې دا ځوانه شي، مال سره نور هم حرص پیدا شي، او یوی عمر سره چې کومه مینه وه هغه نوره زیاته شي، ځوانه شي، او دې دا نه وایي چې زه خو بوډی یم لږې ورځې پاتې دی، د حرص د عمر نور هم زیات شي. نو دا یو بوډا صحابي دی، یو سړی نوی مسلمان شو، نو نبی علیہ السلام مبارک به دا عادت و چې کوم به نبی مسلمان و نو هغه له به یې لږه توجه زیاته ورکوله چې د زړه اسلام سره ولګي، صدقې به هم وله ورکولې، زکات به هم وله ورکو، مینه به هم زیاته ورسره کوله چې نبی مسلمان داسې نه چې واپس کو کافر چېته نه شي.
یو سړی نوی مسلمان شو، راغی نبی علیہ السلام ته کېناست، وی د الله رسوله زما پټی دی او زما باغ دی او د دې فلانکي صحابي د دې بوډا لس بوټي دي د کجورو، دا ته ماله واخله. که دا لس بوټي ماله راکړل نو زما دا دیوال به نیغ شي، دا پوله به نیغه شي، نو زه به دا کورم دی باغ کې جوړ کم او دا پوله او دا دیوال به مې سیده شي. او چې دی دا لس کجورې نه راکوي نو زما دا دیوال نه نیغېږي. نو تاسو دی صحابي دی بوډا ته ووایه چې دا لس کجورې ماله راکي، دا لس بوټي. نبی علیہ السلام مبارک هغه موقع وکته او واقعي چې که دا لس بوټي دی نه ورکوي نو د ده دا دیوال کږېږي، او که دی بوډا صحابي دی هلک له دا لس بوټي ورکړل د ده دیوال به پرې نیغ شي. نو هغه سړی یې راوغوښت هغه بوډا صحابي، وی دا لس بوټي دي او دا ته دې صحابي له ورکا، دې نوجوان له. مقصد یې دا چې دا نوجوان به خوشحاله شي، نوی مسلمان دی، زړه به یې ولګي. هغه بوډا صحابي نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله حکم کې او که مشوره راکې. وی نه حکم خو نه کومه، دا خو ستا مال دی، مشوره در کوم، که ورکې نو ښه به وشي، که نه ورکې نو ته مالک یې، ستا مال دی، زور در باندې نه چلوم، حکم درته نه کوم، مشوره در کوم. وی ښه که مشوره راکې نو دا لس بوټي نه ورکوم. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل هلکه یو کار وکړه، پیسې یې واله، د دې بوټو چې څومره پیسې کېږي ور دې ځمکې موږ به پیسې در کو، په ده باندې دا بوټي دا لس او دا ځمکه خرڅه کا. او ته بیا وایي وی د الله رسوله حکم کې که مشوره راکې، که ستا حکم یې خو بسر و چشم منم، لکه د پیغمبر حکم خو چې منې خو مسلمان به، نو که ستاسو حکم یې خو بسر و چشم منم، او که نه مشوره راکې. حضور پاک مبارک بیا ورته فرمایل وی نه حکم نه کوم، ته مالکې، په زور خو چې د چاخو خني نو څوک پې بوټي نشي خرڅولی، او چې د چاخو خني نو په زور خو پې ځمکه څوک نشي خرڅولی. زه خو آخرت ته خپله غاړه روغوړم، زور در باندې نه کوم، حکم درته نه کوم، یاره یو ښه مشوره در کوم که دا لس بوټي دي په ده خرڅ کړل او د هغې دا ځای نو د ده دا دیوال به نیغ شي. وی د الله رسوله چې حکم کې خو ورکوم او که مشوره راکې نو نه ورکوم. ډېره ښه ده. نبی علیہ السلام مبارک ته وحی راله او فوراً دی بوډا صحابي ته فرمایي هلکه یو بل چل وکړه. وی داسې وکړه چې دا لس بوټي دله ورکه، رب العالمین به تاله په جنت کې یو ډېر بهترین باغ درکړي او اعلی محل به درکړي د دې لسو بوټو په مقابله کې. بهترین باغ اعلی، دا لس بوټي دي او جنت کې بهترین باغ، او جنت کې به الله یو اعلی محل درکړي. وی صاحب حکم راته کې که مشوره راکې؟ نبی علیہ السلام فرمایي نه حکم خو نه کوم، ستا خپله خوښه ده، د خپل اختیار مالک یې. وی که حکم کې خو ورکو، خیراتی ورکوم، او که حکم راته نه کې او مشوره راکې نو لا حاجت لی فیه، بس همدا لس بوټي مې خو وخت دي صاحبه، خو کمزوری دی، بوډا دی. سړی چې بوډا شي که نه، یو سړی بوډا و ډاکټر له لاړ، وی صاحبه وایي سترګو څوک سره ته خل خل ښکاري، ډاکټر صاحب ورته وایي بوډی که نه، وی عمر دی کم دی. وی صاحب په غوږونو هم څه نه اورم، ډاکټر صاحب ورته وایي ګوره که د کمزورې او بوډا یې بوډا، نو ځکه نه اورې. وی صاحب لاسونه مې هم رپي، وی دا هم د بوډاوالي نښه ده، بوډی. وی صاحب غاښونه مې هم ټول ووتل، وی دا هم د بوډاوالي نښه ده. نه بوډا بابا ډاکټر د غوسه شو، څه بوډی او د بوډاوالي نښه ده او د بوډاوالي نښه ده. ډاکټر ورته وایي دا دې هم د بوډاوالي نښه ده. غوسې دې شروع کړې که نه، هم د بوډاوالي نښه ده. نو خبره دا ده چې سړی بوډا شي نو بیا خو انسان کمزوری شي. نو حضور پاک مبارک ورته فرمایي دا لس بوټي ورکا او زه ضمانت در کوم. داسې وفرمایل زه ضامن یم ستا دپاره، ضمانت در کوم چې الله به جنت کې دله باغ هم درکړي او بهترین محل به هم درکړي. وی صاحب حکم کې؟ وی نه حکم نه کوم، که حکم کې خیراتی ورکوم، او که حکم نه کې مشوره راکې نو دا لس بوټي زه بوډا سړی یم او په دې مې خپل ژوند تېرېږي، دا رانه مه غواړه. دا بوډا بابا لاړ، زلمې پوه شو چې نبي علیه السلام خو زما دپاره خواري وکړه،
خو اوس سړی نه راکوي نو څه وکړم. یو ځوان صحابي ناستو په دې موقع باندې چې خلک خواره شو، دی راغی نبي علیه السلام ته وی صاحب وی دا لس بوټي که زه وعلم د دې بوډا نه په څه طریقه او دا زه دې ځوان ته وقف کم نو ماله به الله جنت کې محل او باغ به راکي. وی بالکل ضمانت ورکوم. نبی علیه السلام فرمایي زه ضامن یم، ګوی کوم او ضمانت ورکوم چې تعالی به رب العالمین په جنت کې بهترین باغ درکړي او محل به هم درکړي. دې پټ غلې غوندې لاړه هغه بوډا صحابي ته دروازه وړه بله د کور یې بار راویست. چې د کور یې راویسته ورته وی ما پېژنې؟ وی نه. وی زه فلانکې یم د قبا علاقې اوسېدونکي و دا نوجوان، زه فلانکې یم. او ستا نوم خو مې اورېدلی دی، ته خو ډېر ښه انسان یې او ډېر مالدار سړی، نوم مې دی اورېدلی خو لیدلی مې نه وی. وی درته پته ده چې په قبا کې زما یو باغ دی د زرو بوټو، زر بوټي دي پکې او هر قسمه بوټي پکې شته، هر قسمه کجوره پکې ده. د ده ډېر اعلی باغ په قبا کې او د قبا د کجورو باغونه اوس هم یاد دي. زر بوټي دي پکې. وی بالکل ستا د باغ مې شهرت اورېدلی دی چې ستا په قبا کې د زرو بوټو باغ دی او بهترین اوبه دي او اعلی قسم کجوري دي پکې او د کجورو مختلف قسمونه دي او پکې شته. وی دا ستا د باغ شهرت مې اورېدلی دی. وی یو ستا له راغلی یم یو سودا کوو. دا بوډا ورته وایي څه سودا کې؟ وی دغه لس بوټي به راکړې او دا غونډ باغ در کوم. څنګه دې خوښه ده؟ غونډ د زرو بوټو باغ در کوم او دا لس بوټي دنه غواړم د هغې په عوض کې. هلکه روغ خو یې که نه چې ته لس بوټي او چې ته زر، او دا خو صرف لس بوټي دی او هغې سره یو ګز به ځمکه ده او د دې په مقابله کې د زرو بوټو باغ راکې. وی بالکل دا سودا در سره کوم که را سره یې منې. وی بس سره به ومنه زه دا لس بوټي مې در کړل او هغه باغ راکړ. وی در مې کړل. هغه صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله هغه بوټي ما د هغه بوډا صحابي نه واغېشتل، هغه له مې د قبا هغه خپل د زرو بوټو باغ ورکړه او راشه بس دقه بوټي دا لس بوټي دې نوجوان صحابي ته زما له طرف نه وقف. وی بالکل زه ګوی در کوم. نبی علیه السلام او فرمایل ضمانت در کوم قیامت پر ورځ به زه د الله دربار کې ضامن یم چې تعالی به الله جنت هم درکوي او محل هم درکوي. نیغ لاړ او د دې صحابي په هغه زرو بوټو باغ کې کور هم پکې اوسېدم. بعضې خلک اوس هم په باغ کې دننه ځان له کور جوړ کړي پکې اوسېږي. چې څنګه ورغې د باغ په غاړه باندې ودرېده او ښځې ته یې چغې کړې فلان کې بچي دې مه راوباسه او د دې باغه روزه. چې سړیه ته خو را دننه شولې. وی روزه دا باغ مې خرڅ که، دا مې خرڅ که، شابه روزه ته زه چې ما خرڅ که زه نه در نه نوځم، ته م روزه او بچي دې م راوباسه او دا کور هم پرېږده او دا باغ هم پرېږده، دا ما خرڅ که. ښځه پوه شوه چې ته ډېره ښه سودا به یې کړي. بل ځای به یې پې ښه باغ اخېستي. سړیه دا دې څه وکړه؟ دې کې خو زمونږ کور دی، دې کې خو زمونږ سامان دی، دا خو ډېر قیمتي باغ دی، اعلی اوبه دي پکې، چینې دي پکې، کویان دي پکې، دا دې څه؟ ښځې ډېره ناشنا سودا مې کړې ده، د دې نه بهترین باغ مې واغېسته. ښه ښځه راووته سره د بچو نه چې لارې ته راووته. وی سړیه کوم ځای دی هغه قیمتي باغ واغېسته؟ وی جنت کې مې پې سودا وکړه. دې ته سودا وایي. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. سړي خواهش خدا وي چې دنیا دا باغ د جنت به چته کېږي، جنت سره به راکاږو. اوس هم خلک بعضې وایي که نه زمړه په هغه لوی دغه سټیشن به خبرې کوو. دا ګورې د کفر خبرې دي چې څوک دا وایي که نه چې په هغه لوی سټیشن به راکاږو سره بیا دا د کفر خبرې دي. د یو صحابي حضرت خباب رضی الله عنه په یو کافر باندې قرض و، ورغې ما له خپل قرض راکړه، هغه وله نه ورکوم. وی ګوره ما له د خپل قرض خامخا راکړه. ورته یې بلکل یې دله نه در کوم. کافر ورته وایي دا قرض نه در کوم. وی دغه ورته وایي دا صحابي ورته وایي چې ګوره بخه مې درته نه او مړ به شې بیا به یې دنه غواړم. وی ښه مرم به دا وی که مړ شم که نه وی هلته به زما بچیم ډېري لکه دلته خدای چې څنګه را کړي دي او هلته به مې مال هم ډېري، ته دلته هم خوار هلته هم خوار او زه به هلته به مال یو دلته مې مال دی، هلته به بیا درکړم زه په مخه دی. ښه دا ګوره دا د کبر خبرې دي او دا د مستۍ خبرې دي. نو دا بعضې خلک وایي هلته په لوی لاور به خبرې کوو او هلته به یې دله بیا ترانه به یې والې ښه په لوی ټیشن به در کوم. دا دین پورې به سپکه نه وی، د قیامت او د حشر پر ورځ پورې سپکه به نه وی. دا د کفر خبرې دي. نو خبره مې دې پورې کوله چې وی ښځې داسې
باغ مې پې وی کوم ځای پې واغېسته وی دا باغ مې ورکه او جنت کې مې پې باغ واغېسته او دا کور مې د دې باغ پرېښه جنت کې راله محل راکوي او ګواه مې څوک دی د دواړو جهانو مبارک سردار اوس که د دې زمانې ښځه وه نو څه قوبل به یې جوړ کړی و که نه مخسر به یې ټکولي و دا دې څه وکړل موږ به څه کوو بچي به دې څه کوي کم خوا به منډې وایي ښځه ورته وایي ای سړیه ډېره بهترینه سودا دې کړې ده مبارک دې وي ستا دې مبارکي ډېره بهترینه سودا دې کړې ده ډېره ښایسته سودا دې کړې ده دې ته شریعت وایي او دې ته دین وایي خپل خواهش به د دین تابع ګرځې یو ځای کې یو صحابي نبی علیه السلام مبارک بار راووت د غرمې او ډېر سخت اوږې و په دې خېټه مبارکې کاڼي تړلي و دې ښي طرف ته موږس طرف ته حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر دام دواړه رالل تپوس یې وکړه د حضرت ابوبکر نه څنګه راووتې وی صاحب بس هسې راووتم چې نبي علیه السلام ته به لږ وګورو به خوشحاله بشم حضرت عمر رضی الله عنه تپوس وکړه عمره ته څنګه دې غرمه کې راووتې دا خو د خوب وخت دی وی صاحب خوب نه راځي لوګې را په مخه کړی م ډېر اوږې نو حضور پاک مبارک ول کمیس اوچت که وی راشه عمره تا یو کاڼې تړلې دی د لوګې نه ما دوه تړلې دي ځای چې ځو حضرت نبی علیه السلام ته مخکې شو حضرت ابوبکر او عمر ورپسې شو مدینه منور کې یو صحابي ابوالهیثم رضی الله عنه د هغه باغ ته ورغلل نو عربو به هم دقه چل کړو چې باغ به د کجورو په هغې کې دننه د انګور منګور به هم پکې اوبه به هم پکې او کور به هم پکې جوړ کړل چې څنګه باغ ته ورغلل نو نبی علیه السلام مبارک یې د ښځې نه تپوس وکړي ملګرې دې څه شو وی صاحب هغه تللی دی او د سکو خوږې مزېدارې اوبه راوړي مدینه منوره کې د خوږو اوبو مخصوص سکویانو وی ښه بس هغې ورته څادر واچوه نبی علیه السلام مبارک یو سوري ته کېناست دی کې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه صحابي راغی نو راغی ډېر زیات خوشحاله شو چې زما کور ته او زما باغ ته حضور پاک مبارک تشریف راوړی دی لاول نبی علیه السلام ته ورته رغاړوه بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته رغاړوه بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته رغاړوه او بیا ورغی او اعلی کجوره یې وکته او د هغې کجورو نه یو خشته غونچک را پرې کړ او نبی علیه السلام مبارک ته څادر بستره برابر کړه صحابو ته او هغه غونچک یې ورته مخې ته کېښو او خشته اوبې چې کومې راوړې هغې په کټوري کې راواچولې هغې یې ورته مخکې کېښودې حضور پاک مبارک ورته لا مسکې شو هلکه وی غونچک ته ولې پرې کوو وی مونږ له به درته لږې پخې کجورې را څنډلې وې که نه وی نه صاحب غونچک مې راوړه چې ستاسو په خپله خوښه پکې ځان له غونډې کې که پخې خورئ که کچه کجورې خورئ او یو قسم کجورې چې حضور پاک مبارک به ډېره خوښوله بسر ورته وایي نیمه پخی نیمه کچه وی که دا هم خوښئ نو ځان له دې په خپلې غونډې کې نا کجور غونچک یې ورته کېښود سره د هغه خوږو اوبو سوري ته او بستره یې ورته برابر کړو چاړې را واخېسته لاړ نبي علیه السلام خو پې پوه شو چې دې اوس مونږ له څاروی لالې ورته وی ابوالهیثمه وی ګورئ څاروی لالې خو دوه څیزونو نه خیال ساته د پیو څاروی لال نه کې او بل رکوټې بچی لال نه کې ځکه ماشوم خو مور پسې منډې ترړې وی وی ښه صاحب یو ښه مزېدار ښکلې چیلوکي یا ګډورې یو کته هغې حلال که او چې څنګه یې حلال که ښځې ته یې وی شابه غنم اوړه که او اوړه برابر که ته ډوډۍ پخې که او زه به دا غوښه ته برابره کړم نبي علیه السلام مېلمه دی چې دا غوښه او دا څیزونه پې وخورو هغې ښځې ډوډۍ پخې کړې او دې هغه غوښه پخه کړله د ښځې او دا هغه غوښه پرې کړه چې پخې شو راوړه نبي علیه السلام مبارک ته یې کېښوده حضور پاک مبارک سره د خپلو صحابو په مینه هغه ډوډۍ خوړه او بیا د هغې په هغه باغ کې مونځ هم وکړه او د مانځه نه پسې بیا هم لږه شان دې غوښه وخوړه او بیا صحابو ته فرمایي ابوبکر ته چې ای عمره ګوره د څو ورځو ناره اوږې او صحابه د څو ورځو ناره اوږې وی قسم دی چې د قیامت پر ورځ به د دې نعمتونو مونږ نه الله تپوس کوي ښه خوراک مو خوړ ښه اوبه مو څښلې او د ښه مزېدار اعلی سوري لاندې م ناسته وکړل دا نه وایي چې یاره مونږ خو اووه ورځې یا شپږ ورځې یا پنځه ورځې دا نارې تېرې کړې نه د دې نعمتونو به د قیامت پر ورځ زمونږ نه تپوس کوي خو حضور پاک مبارک خو ورته وکتل چې د دې ښځې او د دې خاوند دې څوک شته نه د خدمت دغه یو سړی دی او یو یې دا ښځه ده نو نبي علیه السلام مبارک یې دې خاوند ته ووی چې کله مونږ له غلامان او عمریان راشي نو راشي یو عمریې به دله درکړم خدمت به دې کوي هغه وی صاحب ډېره ښه ده څه موده پس نبي علیه السلام له چا
غلامان او مریان راولېږل. دې خبر شو چې راغی وی د الله رسول تاسو راته فرمایلي چې که غلامان راشي یو به در کوم. وی او نو نورې په صحابو تقسیم کړي وي او 2 غلامان پاتې وی دا 2 پاتې دي کې یو ځان لخوخ کا. دا صحابي ورته وی د الله رسول ته پکې را لخوخ کا ور بیا څونه هوښیار دی. وی ته پکې را لخوخ کا. وی ښه نو دا یو ما په منځلي دی دا منځګزار دی دا ستا شو دا بوزه. خو ګورې پام کوه ښه سلوک ورسره کوه تنګ یې نه کې تکلیف پې وانه کې ځکه نبي علیه السلام به بار بار صحابو ته فرمایل الصلات وما ملکت ایمانکم د مونځ خیال ساتئ او د غلام د مرئی د نوکر د امسایه د زمیدار چې کوم ستا د لاس لاندې دي د هغې به ډېر قدر کوي او ډېر خیال به ساتئ. نو ده ته هم دغه نصیحت وکړه چې دا بوزه خو ګورې ډېر خیال یې ساته. غلام یې د مټ ونیوه لاړل چې څنګه لاړل ښځې ته یې وویل ښځې ورته ویې څه دې وکړل وی نبي علیه السلام خو را ډېر ښه غلام راکړ او ښه مضبوط هم معلومیږي. وی سړیه نورې درته څه وې وی نه هېڅ یې ونه فرمایل خدای راته وفرمایل چې ها دا غلام بوزه او خیال یې ساته ښه سلوک ورسره کوه. ګوره نو ښځه ښځی که نه دا مې دې پورې وي چې هغه وختینې هم ښځه وه. وی خاونده مبارک دې چې ډېره ښه سودا دې کړې ده. دا ښځه ورته څه وایي وی سړیه وی یو خبره درته نه کوم وی وایه که نه. وی نبي علیه السلام فرمایي چې ښه سلوک ورسره وکړه. وی ښه سلوک ورسره نه کوو وی ښه سلوک به دی چې د الله په رضا کې د الله په نوم یې ذات کړو. ته خپل خدمت کولی شي او زه هم کولی شم بس دقه هسې نه. حضور پاک مبارک فرمایي ښه سلوک ورسره وکړو چې ته رانه ورسره د لاس نه راته ورسره بد ونه خېږي بس دا به ښه سلوک یې چې ازاد یې کړو. وی هو حر لوجه الله دا د الله په نوم ازاد دی. حضور پاک مبارک ته سموده پس تپوس وکړه غلام دې څه کوه وی صاحب ښځې مې وې چې حضور پاک مبارک ښه سلوک ورسره وکړه ښه سلوک دا دی چې د الله په نوم یې ازاد کړو ازاد هم کړو. وی فرمایل وی هر انسان له خدای پاک 2 وزیران ورکړي یو د خیر او بل د شر. د بادشاه یو وزیر یو شان دی او بل شان دی. په کور کې انسان تم وی چا چې څوک خدای د ښه ملګري نه وساته او ښه ملګري وله الله ورکړه وی دا کامیاب دی. تا له خدای ښه ملګري در کړی دی ښه ښځه له خدای در کړې ده. نو اوس د انسان خواهش څه وایي خواهش خو دا وایي چې دا غلام را سره زمونږ به پې لاس ارتي زما به هم خدمت کوي او زما د خاوند به هم خدمت کوي او چې غلام نی دار څه به په خپله کوو بغیر د نوکر نه ژوند ګراني. لیکن د الله او د رسول خواهش څه دی ادا دې که دې آزاد که حدیث پاک کې راځي که چا یو مرئی آزاد که د د هغه مرئی هر اندام آزاد که ځکه لاس یې ستا لاندې و خپې ستا لاندې وه سترګې ستا لاندې وي هر څه ستا د هغه غلام هر جز ستا غلام و نو تا د هغه هر جز او هر اندام آزاد که نو خدای به ستا هر اندام د جهنم د اور نه آزاد کړي. نو ګوره رونو خپل خواهش لاندې او د الله خواهش پورته. مسلمان بدقی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. خپل خواهش به د دین تابع ګرځي بس. او کته وی نه زما خو دا غواړي او شریعت وی نه داسې نه او کته وی چې زما خدا غواړي او الله وی داسې نه ده نو ته به سوچه مسلمان نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو جنگ کې یو شهزاده ګیر د بادشاه زوی چې گرفتار یې که او ډېر خطرناک مجرم و رای حضرت عمر رضی الله عنه ته وی صاحب د لانتي بادشاه زوی دی په جنگ کې مونی و صاحب ډېر ډېر ظلم مسلمانانو سره کړی زمونږ قیدیان یو وخت کې ده نیولي او د هغه قیدیانو سره ډېر سخت سلوک دی ظالم کړی او دا ډېر خطرناک دا دی. حضرت عمر رضی الله عنه جلاد راولی سر ته ووهه مردار یې مړی کې چې دومره ظالم دی او زمونږ قیدیانو سره یو وخت کې دومره ظلمونه کړي دي مزې خو غریب دقسې تړلی شوی دی چې جلاد یې راوسته او جلاد تورې ته ګوته کړي دا شهزاده دا کافر د بادشاه کافر زوی حضرت عمر رضی الله عنه ته وی صاحب یو ارمان مې دی وی وایه یو ګیلاس اوبه مې پکار دی وی راوړی ورکړې مونږ اوبه وڅښه چې ارمان دې پوره شي. په منډه یو صحابي لاړ اوبې راوړېدلی ورکړه چې اوبې لاس کې واخېستې نو پرپي شو لاس یې پرپودو شو. حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل لکه لاس دې ولې رپي وی صاحب یارېږم هسې نه چې زه اوبه خولې ته کړم او ته دې جلاد ته حکم وکړې دې وخت کې مې سر ونه وی یارېږم چې د اوبو څکم چې د هغې نه پس مې سر ویسې نه اوبو په منځ کې غزارونه کې وی چې تر څو د اوبه نیس کلې سر د نه نه وي زه اوس که اوبه په اطمینان وی ښه چې وی او بلکل تر څو چې تا د اوبه نیس کلې
دې به تا نه سر نه وای بس هغه ګیلاس وغورځو او به یې توی کړې خلک هم حیران شو او عمر ورته دا یې څه وکړل وایي اوس مې نشې وجلې ولې دې نشم وجلې تا اوس په خپله وایي چې تر څو د اوبه نیس کلې نه دې وجنم دا اوبه اوس د کم دی څکې چې ما خو ځمکې راښکې ختمه شوه خبره اوس ته اقرار وکړه او ته د یو پیغمبر ملګری او هغه متعلق مونږ داسې اورېدلي چې دروغ نه وایي نو ته به هم دروغ نه وایي دا اوبه چې مې تر څو نیس کلې نه مې شي وجلې اوس تا دا ویلي په خپله اوهو دا خو ما وویل خولې نه ووتله وایي ښځه معاف مې کړې ده معاف مې کړې چې وایي معاف مې کړې وایي معاف شوم وی او وی آزاد شوم وی او وی کلمه راته وښایه کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویل لکه عجیبه سړی نه که دا موږ په توره والې وې وختي او روبه موږ نه وې درکړې او په توره م والې وې نو تا مخکې کلمه ولې نه وې چې اوس کلمه وې وی که مخکې مې وې نو خلکو به وې چې د مرګه یېرېده نو کلمې وې مخکې مې ځکه نه وې ګنې زما وختي اسلام تړل شوی د مسلمانانو دا ژوند مې ولیده زه قیدي هم تړلی شوی یم د مسلمانانو دا ژوند مې ولید د دې مسلمانانو دا قرآن مې واورېده د هغې دا عبادت مې وکته د هغې دا منډې ترړه مې وکتې واقعي چې مسلمان نو کافر به د هغه عمل ته ګوري مسلمانېږي به نن زموږ مسلماني کم خوا لاړه نن مسلمان چې د کافر چې مسلمان چې د مسلمان عمل ته ګوري کفر ته تختی د خدای په قهر مسلمان اخته دی د خدای په غضب اخته دی ورشه وګورئ په اسرائیل په فلسطین نښتې دي او موږ دلته چغې جوړې کړي دي دومره یې مړه کړل جلوس وباسو جلسه وباسو دا کوو هغه کوو هلته اسرائیل هغې وی نه صبر کوه موږ پرې سوچ کوو روزانه حملې کوه د دنیا مسلمانان شهیدان کوه کله په ماشومانو په سکول بمباري کوو مسلمانان شهیدان کوه په سوونو د مسلمانانو مړو تعداد خو لا پرون رسېدلی دی خدای خبر چې نن به څونه وجلي او هغه ځای نه بمباري کېږي او مسلمانان اوله او ټینکونه ورځو مسلمانان اوله او موږ څه کوو جلوس زنده باد او مردباد او جلوس وباسو جلسې وباسو زموږ د دې حکمران نه به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي دا به د دې فلسطین دغه مسلمانانو دغه ماشومانو به لاسونه او زموږ د دې عربو او د عجمو د دې سربراهانو به د قیامت پر ورځ ګریواني او دا زموږ خپل عمل دی چې موږ پرې نیولي کېږي اوس هم ورشه په فلسطین کې وګوره د فلسطین جنکۍ اوس هم په پینټ کې ګرځي اوس هم وګوره موږ خو پرې خفه کېږو قرآن شریف الله وی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم تا چې تر څو ځان نی بدل کړي خدای دې نه بدلي ځان به خپله بدلي تاسو وګورئ په تصویرونو کې ما کره خو الحمدلله ټي وي نشته او نه ټي وي نه خبر یم خو پر اخباراتو کې کله کله تصویرونه ګورو نو د فلسطین جنکۍ پیغلې اوس هم پینټ کې ګرځي او بنین کې ګرځي اوس هم د هغې په سر لوپټې نشته اوس هم د هغوی سټونه او مخونه ښکاري د هغې هلکان اوس هم د انګریز لباس اغوندي زه افسوس کوم حیران شم کله چې خدایا د هندوستان هم وزیر اعظم دی زما وزیر اعظم دی د هندوستان وزیر اعظم سیک دی هغه خو چېرته خپل پګ د سر نه کوز نه کړ تاسو ګوره په اخباراتو کې که نه د هندوستان منموهن سنګ هغه سیکانه پګ په سر پټکي غوندې شوي پګ غوندې په سر ورشه وګوره پګ یې د سر نه چې ته کوز کړه چېرې هم کوز نه کړه هغه خپل پګ باندې نه شرمېږي هغه په هغه خپل لباس نه شرمېږي د هغه د سیک چې کوم لباس دی ورشه تاسو دا سیکان وګورئ دلته په پېښور کې سیکان وګورئ یو سیک هم چې ته ګیره ونه خریله خپلې ګیرې شته د مذهب تعبیر د مذهب خپل ویښتې شته خپل پګونه یې په سر کړي دي د سیک دا مذهب دی چې دی به ویښته نه خرئ د سیک دا مذهب دی چې دی به هغه خپل پګ وایي نو سیک په هغه خپل دین نه شرمېږي او زما وزیر اعظم چې انګلینډ ته ځي بلکې انګلینډ ته خو څه کوي چې د امریکې میلمه راځي نو مخکې نه یې تپوس کړي چې د به سینګ ته یې چوړي چې زما هغسې ځان له جوړه کړم د به سینګ دوغاښې پرتوک جوړ کړي چې زما هغه ځان له دوغاښې پرتوک جوړ کړم موږ په خپل دین شرمېږو موږ د خپل پیغمبر په جامه شرمېږو موږ د خپل پیغمبر په شکل شرمېږو موږ د خپل پیغمبر په کردار شرمېږو موږ د خپل پیغمبر په اخلاقو شرمېږو موږ به کوم نه کامیاب شو انډیا هم لکه یو امریکا هم لکه دا به خدای الله دې رحم وکړي دعا خو د خدای نه کوو چې خدای مسلمان نه دلیل کوي لیکن دا زموږ خپل عمل دی تاسو وګورئ د حج دوران کې تاسو وګورئ نو چې کم د ترکو خلک دی او کم د نورو ملکونو خلک دی نو په دغه کې په پتلونونو کې ګرځي د ښځو هغه لباس د انډونیشیا ښځو لباس که دی وکړه چې دا حج لکه مې راغلي حج له دومره دومره پوټي پوټي دي او حج له راغلي چې هغه د پاسه بورقه یې ته لرې کړه او لاندې بل څه
اذان نه عارضي صادر توکړي چې هغه ته لري کوم دنه بل سړي نو موږ لباس د انګريز دی زموږ جامه موږ کې د خدای پاک د مسلمانۍ طاقت پیدا کی نو هغه الک حضرت عمر رضی الله عنه هغه شهزاده وای ما چې وختي دي مسلمانانو ته وکتل دې شکلونه ته مې وکتل نو ما په لکه اسلام پرې وته ما مسلمانې کوم خو هغه وخت مې ځکه کلمه نه چې خلک وایي چې د مرګ نه لري کلمې وایي نو چې اوس د مرګ نه بچ شوم او پته راته ولګي ته مې نه وجنې نو اوس به زه کلمه وایم صرف دې لپاره چې الله زما خوشحاله شي د مرګ د یارې نه چې د ما رب مانه خوشحاله شي الله که خوشحاله نو په دې به خوشحالېږي چې خپل خواهش به د الله د خواهش تابع کې زما هم خوښه ده د الله هم خوښه ده زه به خپله خوښه پرېږدم د الله خوښه به اخلم زما هم خوښه او د رسول الله مبارک هم خوښه ده خپله خوښه به پرېږدم او د رسول الله مبارک خوښه به اخلم مونږ وایو نه هر ځای کې خپله خوښه که خدای خفه کېږي خفه دې شي که نه او که نبي علیه السلام خفه کېږي خفه دې شي که نه او که په شریعت زمونږ عمل راضي شي او که نه راضي نه به راضي دې ته به نه ګورو نو مونږ به شریعت ته ګورو مونږ به الله ته ګورو د الله رسول ته به ګورو نو خپله خوښه به د هغې تابع کوو اله به موږ سوچه مسلمانان یو لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به تاسو خو د حضرت حنظله رضی الله عنه قصه اورېدلې ده که او په شعرونو او په نادونو راتونو کې اورېدلې ده هلته د احد جهاد دی او د تازه واده کړی تازه او د واده لومبۍ شپې ده او بیا د واده چې کومه تقاضا ده د خپلې بیبي سره هغه تقاضا پوره کړې ده او دې کې ورته پته ولګېده چې نبي علیه السلام خو د احد میدان کې دی جهاد دی هر څه یې پرېښودل او په یو منډه راغی جهاد لو پکې شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابانو ته پوښتنه ګوره څومره د انسان د خواهش شپی او د انسان په زندګۍ کې د ژوند د مینې شپی هغه هر څه یې قربان کړل چې د شهید شو نبی علیه السلام مبارک ورشه د کور والا تپوس وکړې دی لږ څه چل دی وی ولې صاحب وی فرشتو غسل ورکړ ما ولیدلې فرشتې د اسمان نه راغلې او د حنظله رضی الله عنه غسل ورکړ تاسو معلوماتو کې څه چل دی چې د بیبي نه ورته تپوس وکړو د جنابت کې په لوی بیا دسای کې او د نبی علیه السلام د جهاد یې واورېدل نو غسل یې ونه کړو نیغ جنګ لاله نو خپل خواهش مونږ مخکې که ورځی کې او مونږ د الله او د رسول خواهش ته نه ګورو ځکه خو ډغرې خورو خپل خواهش به د الله او د رسول د خواهش تابع کې البته کامیابې حضرت سعد رضی الله عنه د سعد په نوم باندې ګڼ صحابه دي دا یو صحابي دی د سعد رضی الله عنه په نوم او د شکل نه تاریخ لیکي چې د شکل نه لږ ګډوډ د رنګ نه تورو پرې مخ باندې خاپونه داغونه د دانو شونډې غټې خو ظاهر شکل یې برابر نو او غریب مو په یو لنګ کې به عموما ګرځېده نبی علیه السلام مبارک ناست دی او دی ولې یو ځل راغی او جاړي حضور پاک مبارک ته تپوس کیسه ولې جاړي وی صاحب په دې جاړم چې ما نه خلک په دنیا کې نفرت کوي نه زما سره څوک یو ځای ډوډۍ خوري زما دې شکل ته ګوري او نه زما سره څوک یو ځای په یو دسترخوان وبس کي او کم لوښي باندې چې زه وبوس کم خوا خو ته خولې ته م نه وړي او نه را سره څوک یو ځای ناسته پاسته کوي د الله رسوله په دې جړه راغله چې دا مسلمان دلته ما نه نفرت او کرکه کوي هسې نه د لوی رب رانه کرکه ونه کي هسې نه جنت رانه نفرت ونه کي هسې نه د جنت هورې وایي چې لرې کې دا تورو او دا داغونو والا او دا بد شکل راخوا کې نو الله رسوله ما به خدای ځان ته نږدې کي په دې شکل کې ما به په دې شکل کې دا الله فرشتې ځان ته نږدې کي هورې به مې ځان ته نږدې کي او په دې شکل کې به جنت ما پرېږدي ځان ته حضور پاک مبارک ډېر زیات الله پویه ورکړې وه انتهایی پویه وی ای سعده که تا د الله تابعداري وکړه او زما تابعداري دې وکړه ګوره خپل خواهش وروستو د الله او د رسول خواهش ما تابعداري خو همدغې ته وایي که تا زما او د الله تابعداري وکړه نو تا جنت پر امځان ته پرېږدي د جنت هورې پر امځان ته راکاږي او الله پر امځان ته نږدې کړي او که د الله او زما تابعداري دې ونه کړله نو دا ټول به ځان نه نفرت شکل جنت شکل ته نه ګوري د الله او د رسول تابعدارۍ ته ګوري فرشتې او الله او د جنت هورې دا شکل ته نه ګوري
دا د الله او رسول تابعدارۍ ته ګوري. نبی علیه السلام مبارک خو پېښ چې د دې زړه غریب لکه خو به نور څه ارمانونه مې هلکه سعد واده دې کړی دی وی نه صاحب ما سره څوک یو ځای کښېني نه لور خور به څه راکړي. وی موږ در انتظام کوو لاړ شه. یو صحابي په مدینه منوره کې عمرو بن وهب رضی الله عنه نوم و. عمرو بن وهب ته لاړ شه د هغې لور پیغله شوې ده او ما ته یې ویلي دي چې د ما لور پیغله ده او که څوک مسلمان چې په نکاح وله ورکړو نو بس هغه له لاړ شه د هغه لور ما ورته یاد کړه چې هغه درته په نکاح کړو. دی یې ورغله عمرو بن وهب رضی الله عنه ته دروازه وواله اوله راووت. وی صاحب ستاسو عمرو بن وهب نوم دی ویو. وی تاسو نبی علیه السلام ته سوال جواب پرېښی و نو زه د هغې متعلق نبی علیه السلام مبارک را لېږلی څه سوال جواب و. وی تاسو به څلور پیغله شوي و نو بیا و ما ورته ویلي دي چې زما لور له څوک وګوره. وی زه یې د هغې رشتې دپاره را لېږلی. نو هغه چې ده ته وکتل د رنګ ته یې وکتل او شکل ته یې وکتل نو بس هغه غریب هم پره پرپي شو چې خدای پاکه د حضور پاک مبارک نه خو زما هر څه قربان خو لور به مې ده سره ګزاره څنګه کوي. بل غریب یو څادر سپلی هم نشته ښه ورقو کې را روان دی کمیس خو څه کوي چې هغه سپلی اوس هېڅ هم نشته یو لنګ یې تو کړی ځان. یاره وایي ته لږ صبر وکړه ښځې سره مشوره لاړ ښځې ته یې وایي ښځې زمونږ د لور د رشتې دپاره خو نبی علیه السلام مبارک یو صحابي را لېږلی وی ډېره ښه خبره ده. وی نه ته خو یې لږ وګوره دروازه کې چې هغې د چوندې کې وکتل هم وایي چې سړی دا به څه کوو اوس د حضور پاک مبارک خبر هم کوزه نشو غورځولی چې خفه نه شي. او میانس کې مونږ خو د هغه نه قربان خو زمونږ لور به ده سره ژوند تېر کړي که به تېر نه کړي که سبا زمونږ لور خفوي بیا به نبي علیه السلام خفوي. سمسې او قصې پسې وې دا ځان له برابر کړه او 300 دا د ښځې مهر شو په 300 د کور سامان واخله راځه چې د له واده برابر کړو. لاړ د مدینې منورې بازار ته 300 روپۍ چې دي نو هغه خو یې ځان له پولیس کې پورې غوټه کړې او هغه 300 یې راوستې او دوکان ته ننوت چې اوس د واده سودا کوم ځان له به م جامې مامې والم ښځې له به م والم او د کور سامان وغیره به م والم. چې دوکان ته څنګه ورسېد یو اواز کوونکي دی منادي هغه اواز کوي یو اعلان واورئ خدای مو بخ مونږ خو منډه مړو اعلانونه کوو که یو اعلان واورئ خدای مو بخ نبی علیه السلام فلانکي طرف ته جهاد له لاړ که چا سره سامان خپلي د جهاد دکه سامان کمی دی نو هغه د پیغمبر علیه السلام سره په دې جهادي سفر کې ملګري شي خو یاره چې سامان یې خپلي ګورې چې د اواز واورېد لږ غوندې ساوه شو دا څوک مې واورېده هغه دوباره اواز وکړ هغه په دریم ځل اواز وکړ هغه خوا ډمامه ډنګول او لګیا دی بازار کې چغې وایي چې مجاهدین را یو ځای شي بس دا دوکان د درشل نه بار راووته او لکه سوچ کې چې خدایا اوس د ښځې سامان برابر کړم د واده انتظام وکړم او که حضور پاک مبارک ته پسې جهاد له لاړ شو او زما ښکلی پیغمبر به د تورو په منځ کې ولاړي او به د دشمن په منځ کې ولاړي او زه به دلته ښځې سره پروت یم زه به د دنیا خواهشونه له طلب کوم زه به دلته کې دنیا کې مزې کوم بس هغه دوکان یې پرېښود او د مدینې منورې منډۍ ته لاړه ولته ځان له اس واغېسته او توره یې واغېسته تور او اس یې واغېستل او د جهاد چې کوم سامان یې هغه برابر کړ او یو روبند یې راواغېسته هغه یې په دې مخ باندې وتړه دا مخ یې پکې ټول پټ کړ او صرف سترګې ښکارېږي چې اسې نه حضور پاک مبارک راته غوسه نه شي چې ما د واده بندوبست وکړو د خلکو نه مې درته پیسې راغونډې کړې او تا غار څه پرېښودل دلته ما پسې رالې نبي علیه السلام چې ته خفه نه شي نو یو کپړه باندې دا مخ وتړه صرف سترګې ښکاري باقي ځان ټول پټ کړی دی په اس باندې سور دی داسې وخت کې ورورسېد چې جهاد شروع شوی بس لګیا دی مخ یې پټ کړی دی جهاد شروع دی په توره باندې وهل کوي یو کافر مردارېږي بل مردارېږي صحابه یو بل ته ګوره لکه تا سړی د کمې راغی دا خو ډېر بادر دی د دنیا کافر یې مردار کړ او په ځان نه دی او لګیا دی د کافرو پرې غورځئ حضرت علی رضی الله عنه راغی حضور پاک مبارک ته وی صاحب یو نوی مسلمان راغلی دی هغې دا ګمان وکړو چې دا څوک نوی مسلمان دی موږ یې څوک هم نه پېژنو صاحب یو نو مسلم دی نوی مسلمان او ډېر بهادر دی او ډېر زبردست جهاد کوي او د دنیا کافر یې مردار کړل او مونږ یې نه پېژنو وی کوم دی وی هغه اس باندې چې سور دی هغه سړی دی دې وخت کې ده توره اوچته کړې ده او په یو کافر باندې غذار کوي او دا
څادر یې د دې مټ نه پروت دی، نو دا مټ یې داسې ښکارېږي. نو چې نبي علیه السلام یې دې مټ ته وکتل، دا خو هلکه هغه خاپونو والا او هغه تور مټ دی، دا خو هغه سعد معلومیږي. علي وایي دا خو اظنه سعدا، دا هغه سعد معلومیږي. د جوړ د واده هغه سیسټم هر څه پرېښي دي او ځان له دا توره وسه غښتي دی او راغلی دی. ته ورشه تپوس ته وکړه وایي ته سعد دی چې هغه دی که بل څوک دی. چې دې څنګه ورغې تپوس یې ورته کړه هلکه ته سعد دی، سر یې ورته وړکه یو سعد دی. راغی علي صاحب نبي علیه السلام پسې وایي صاحب همغه دی، هغه واده ورسې پرېښي دي او ځان له په هغه پیسو د جنګ سامان اغښتې دی او میدان ته راغلی دی. حضور پاک مبارک چې وکتل ام خوشحاله و چې خدایه دې خواهش ته ګورو دا پرېښودل او د زمانې د زړه د غریب خواهش ته وګوره او پرېښودل او بیا دلته مرګ له راتلل. ځکه جهاد کې خو څوک مړه شي او څوک زخمیان شي او څوک جمدي پاتې شي. دوی په دې خبرو کې دي او د ده یو کافر سره مقابله راله او د شا نه په یو کافر غزار وکړو په دې سعد رضی الله عنه. او چې څنګه یې پې غزار وکړ نو اسې مو لګېده او دې مو لګېده، اسې هلته پرېوته او دې غریب دې بل طرف ته پرېوت پړ مخې او زخمونو کې او د وینو دا سیلاب پې شوړ شو. نبي علیه السلام مبارک ور منډه کړې په خپله هر څه یې پرېښودل او چې څنګه یې ور منډه کړې نو دې روچت کړ او د خپل سینې د غېږ پورې دقسې ونیوه. هغه وینو کې شوړ پوړ د خپلې سینې مبارکې پورې ونیوه او مخ یې وله ښکاره کړ او په دې خپل مبارک څادر ته خاورې وینې لرکئ. نبي علیه السلام مبارک دقسې دا مخ وله پاکئ او دا تندې ولا پاکي او دا وجود ولا پاکي او هغه د اخیری سترګې حضور پاک مبارک ته راواړولې. وی دا الله رسوله ما به په دې شکل الله ځان ته پرېږدي، ما به په دې شکل جنت ځان ته پرېږدي، ما به دې شکل کې د جنت حورې ځان ته پرېږدي. رسول الله مبارک وی اے سعده زما دې په هغه ذات قسمې کې دي دنیا ته پیغمبر را لېږلیم، زه ګوی کوم د الله دربار کې چې تا به الله م ځان ته پرېږدي او تا به د جنت حورې م ځان ته پرېږدي او جنت به دې م ځان ته پرېږدي، زه تاله ګوی کوم. او دې کې د دې غریب نه سوخته دې اخیري الفاظو د حضور پاک د مبارکې خبرې واورېدې او ساعت یې ووتله. چې ساعت یې ووتله نبي علیه السلام مبارک وخندل او فورا یې مخ بل طرف ته واړو او صحابو ته یې ویې راشئ دا ورور مو چت کې وګوره که نه د هغه د زړه تمنا ته وګوره الله کومه سینه د مرګ په وخت کې ور نصیب کړه، کومه غېږه کې د ده نه د مرګ سوخته او کومو لاسونو چې ویمانه به خلک نفرت کوي الله ورته وښوله چې خلک پرېږدوه داسې غېږ کې د نڅا وباسم چې دنیا کې په عمر کې ستا دپاره تر قیامته پورې خلک دا یو فخر حسابوي او داسې لاس به ستا په مخ راکاږم چې هغه به د جنت او د حورو د هر سره بهتر او مزېدار لاس وي. په داسې لاس ستا مخ پاکوم او ستا اخیري وینې به په داسې ذات نه پاسه پرېوځي چې یا به تا له قیامت کې ګوی به کوي. داسې منقبت در کوم تر نن قیامته پورې خلک بیانوي که نه بیانوي، داسې عزت در کوم، دې ته عزت وایي. ساده نه په داسې غېږ کې وباسم چې مور راوړې ورپسې ارمان وکړي، داسې لاسونه در باندې ځنقدر کې راکاږم چې مور راوړې ورپسې ارمان وکړي او داسې ضمانت دله در کوم چې هغې په شان ضمانت به د بل چا نه. نو وخندل حضور پاک مبارک او مخ یې بل طرف ته واړو او چې بیا یې مخ واړو نو سترګو کې وښې وګرځېدې. خیر دی خو صحابه اوچت کړ، دی غریب خو شهید شو. چې نبي علیه السلام به غوسه و چا به غږ نه کو، چې خفه به غږ به نه کو، چې لږ اطمینان باندې شو صحابي راغی وی صاحب دغه وخت خو د خندانو او تاسو وخندل. هم ولې وخندل دنه چې څه وخته وی ما چې کله قسم وخوړه چې زه به دله ګوی کوم چې تا به جنت او الله فرشتې ځان ته پرېږدي او هورې نو وی خدای پاک زما هغه قسم رښتونی کړ. وی ما په دې خپلو سترګو یو فرشته ولیده د جنت حوره مې ولیده چې زما د حوض کوثر نه په جام کې اوبه راځغلولې او دلې د خوله کې اړولې. ما وی چې شکر دی خدایه چې زما قسم دې رښتونی کړ او ما ته دې په دې خپلو سترګو وښو او ده ته دې په ځنکدن کې پروردګاره زما هغه خبره رښتونې کړه. د جنت حورې به د حوض کوثر اوبه راځغلولې او په دا خوله کې یې ورته اړولې. نو ما له د هغه حورې نه حیا راله نو مخ مې ترې واړو او په هغه خپله خبره خوشحاله شوم نو خندا راله. خو ډېر ګران کار دی وروڼو، اسانه خبره نه. خپل خواهش د دین تابع کول 15 روپۍ د خدای په لار کې ورکول دې ته څوک غاړه نه ږدي، 10 روپۍ ته څوک غاړه نه ږدي. سر ورکول او بیا ځمکه ورکول او بیا مدرسې سره امداد کول او بیا جومات سره امداد کول او بیا لار سره امداد کول او بیا غریب ګاونډي مسافر سره امداد کول دا خو ډېره لویه خبره ده.